لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې د وفاقي حکومت له اړخه چې کومه اعلامیه جاري کړې شوې د افغان مهاجرینو په حواله، هغه اعلامیه کې دا ویلي شوي چې په 10 جولای به د افغانانو خلاف حتمي اپریشن چې کوم دی دا به شروع کولی شي. 10 جولای هم تېره شوه، چې کوم حالات دي تاسو ته پته ده. د پیښور څومره هم لوی بازارونه دي، په هغې کې د پیښور کارخانو مارکیټ دی، د پیښور بورډ بازار دی، د پیښور ناصر باغ دی. دې سره سره د پیښور یونیورسټۍ روډ چې څومره هم واړه واړه بازارونه دي، دې علاوه د پیښور د مکمنډۍ شوبه بازار، کیسهخانه، خیبر بازار، ډبګرۍ، کوچي بازار، مسګرا بازار، پیپل منډۍ، محمد علي جوهر روډ، او دې سره سره چې کوم ناصر باغ چوک، مینه بازار شو، د پیښور ښار کریمپوره، جنډه بازار، اشنغرۍ، لاهورۍ، د پیښور اشنغرۍ وغیره وغیره څومره هم بازارونه، پیردوس بازار کې هم که وکتلی شي د افغانانو ډېر لوی مارکیټ دی. خو تر اوسه پورې هغه شان اپریشن نه دی جاري، بلکې څومره چې پکار و. خو په دې کې به یو مقصدي خبره دا وکړم چې موږ سره وخت په وخت باندې د افغان مهاجرینو رابطې کېږي، د پاکستاني وګړو هم رابطې کېږي. خو دې کې یو بله ایشو رامخې ته شوې ده، کوم اپریشن چې شروع دی، موږ ورته وایو چې تش په نوم باندې اپریشن، برای نام اپریشن. په هغې کې زیاتره چې کوم پاکستاني ماشومان دي هغې نیولې کېږي. هغه ماشومان چې کوم دي هغې سره فارمبې هم وي، خو عمرونه یې د 18 کالو نه کم وي. بیا هم چې کله چاپه ووهلی شي یا بازار کې چې کومه کاروایانې کېږي، په هغې کې اکثر ماشومان ګرفتار کړی شي. په دې کې د پیښور چې څومره هم تاڼي دي، په هغې کې د پیښور ناصر باغ دی، پیښور حیات آباد، پیښور تاتاره تاڼه، پیښور ټاون او تاکال تاڼه شوه. دې خوا چې کومه د پیښور پیشتخره تاڼه شوه، سربنده، بډهبیره، ورسره چې څومره هم تاڼي د پیښور ښار رحمان بابا پولیس سټیشن شو یا کتوت دی، کوتوالی تاڼه، د پیښور اشنغرۍ تاڼه، د پیښور ښار چې کومه فقیرآباد تاڼه، د اودزی، خزانه، او دې سره چې کومه د پیښور کابلی تاڼه شوه. نورې هم چې څومره تاڼي دي، دې په حدودو کې وخت په وخت باندې چې کوم معمولي اپریشن کېږي چې په هغه په ټول بازار نه یو یا 2 کسان ونیولی شي. په دې کې ماشومان زیاتره چې کوم دي نو هغه ګرفتار کړي شي. هغه ماشومان بیا هغوی دپاره هم قانوني لارې چارې لټوي، چېرې موږ ته سپیشل برانچ والا راپسې دي او نور ادارو والا راپسې دي، چېرې تاسو څنګه کسان خوشي کړل. نو دغه شان واقعات تېره ورځ د پیښور فقیرآباد تاڼه کې هم راغلي. د پیښور قاضي کلي کې اپریشن شو، یو ماشوم چې کوم د هغه عمر تقریبا 19 کاله و، هغه ماشوم یې نیولی و. بیا د هغه چې کوم خپل خپلوان راله او هغوی هلته باقاعده ثبوتونه هم وړاندې کړل، خو بیا هم د فقیرآباد تاڼې چې کوم عمله ده هغوی ورته دا وویل چې ایسیچو کار دی، او که ایسیچو نی نو بیا بره کار دی، ځکه چې دا خو موږ سره دا اختیار نشته چې د افغانانو په نوم باندې څوک راولي یا خوشي کړي. په دې باندې عام خلک چې کوم دي هغوی د تحفظاتو اظهار هم کړی دی چې هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه 18 کالو نه کم دي، که چېرې آینده لپاره د پیښور پولیسو دغه شان کارویانې وکړي نو هغوی به عدالت ته ځي او د یو ثبوت په توګه به چې کوم دی د پولیسو خلاف قانوني لاره خپلوي. دې نه علاوه چې کوم مختلفو کیمپونو چې کوم کیمپونه ختم شو، تقریبا 43 کیمپونه، په هغې کې په هر کیمپ کې یو 2 کوره پاتې دي. هغه ځایونه هم رابطې کېږي، نور مختلف چې څومره هم تجارتي مرکزونه هلته هم رابطې کېږي چې پولیس هغوی نیسي او بیا هغوی نه زیاتو پیسو مطالبه کوي چې پیسې نه ورکوي، نو هغه بیا ډیپورټ کوي. نو په دې وجه باندې چې کوم افغانان دي د هغوی روزګارونه هم متاثره شوي دي، د هغوی چې کوم ژوند نورې هلې ځلې دي هغه هم متاثره شوي دي، کورونه بهر نشي راوتی. په دې وجه چې کوم د افغانانو هغه مستقبل دی هغه په مکمله توګه په تیاره کې پرېوتی دی. دغه افغانان چې کوم مختلفو رهایشي علاقو کې مشتري، هغوی دا مطالبه کوي چې وفاقي حکومت دې داسې پالیسي جوړه کړي د افغانانو د واپسۍ په حواله. هغوی افغانستان تلو ته تیار دي، ځکه چې افغانستان کې دې وخت کې روزګار موقع نشته. خو بیا هم چې یو ځای کې ګڼه ګوڼه جوړه شي او افغانانو واپسي یقیني شي، نو هلته به په خپله باندې روزګار موقع چې کوم دی دا ټولو ته چې کوم دی په لاس ورکړی شي.